اعتراض چې د خدای ول پیغام دا چې ماشوم لویول ثواب لري او ته په ودانه کې دا د مال دی انا مو ودانه کې دا د مال خدای دی بس یو ماشوم یتیم مونږ دې ک خدای وخدای جنت نو که خدای دی ولا په ور کړی چې رشتہ دار د خدای نو بیا دې دای بچی شو نو حکم دې دای بچی دې په ستاره کو پردا کې او که چلته په دې ور کړی نو چې کلا دې بالغ شي نو ستاره دی واجب بس ثواب له ماشوم دې ها بس دا چې کله پیسې به چاته واله کو دا به ما تاواله کې خبره خلاص ما تاواله دا معنا چې دا بدل چې یو صالح سره سره اونې کو نور تیارو دي کنه ها ماشاءالله نو دا به دا ښکارو کو چې دا به ټولې چا سره اونې کو چې په کاغذ ولیکي د یو کس نوم پتا نو پتا او محمد ولي کې زور دې سره ټولې به جمع کو نو بیا به موږ حسب وعده چې تاسو سره کوم کړی و هغه مطابق پیسې به بیا ورته ته ولې واله نو بیا به وو بیا چې کله ټولې جمع شي دا به وو چې دا فلان کې ولې چې انسان دې په کې غلطي نه راغلی او پاتې شي سو بنا کار وکړي دې شامل څه تو کې نو دا یو هغه باندې بداسي ودی کې اور ایک بدی رہتا خاکا جو لا جو غلط کارال باندې نا وصیت اے پتا او رقم ٹھیک شو نو ولدیت پتا رقم دا وسره دا کا ولیکا بیا موږ دا چې وکړو چې موږ بیا دا وکړو دا جمع شي اعلان وکړو چې پلان کې دونه برابر دی بچانو دعا وکړه غیرادي په نه ورته غیرادي دعا وکړه چې دې نه دعا مې ماما جیب کې راځي راځي شام کی وہ واقعی سا شام سرنامہ دے ظلم شروع اللہ نے مدد اللہ نے ظالمان ہلاک ہو گیا مریض دش پر عمر و بیہوش ہے اللہ نے شفا جی اور بتیشا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التسلیم جی باب التسلیم هذا ويا القصيد جابني ومن قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا زهري عن ابي بن حاتم عن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع قال النساء حين يقبل تسليمه وصلى في قال ان يقول قال الشيخان قول الله قال عن نفسه لكي تقول النساء قال ان يدعوهن من يصرف من القول جي باب التسليم ولا تنسي كي من خبر يكون كلي وقت تاسيان فأول تلميذ كيس جب حكم التسليم سيد فبعض أئمة وثلاثة وتسليم فارغ أو فريد الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه خروج فصنع المصلي فرض أو تسليم واجب یاد دې خبره دا وی هغه دلیل چې په ترمذی کې تیر شوی دی چې تحلیلها التسلیم هغه ویل کوم مبتدا او خبر دوه معرفي دي حشر پیدا کوي او ما د طویل په تاسو یادي هغه دا اذا جلس احدكم مقدار التشهد ثم احدث عملا ذا فقد تم الصلاه ترمذی کې دا حدیث مشته اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تم الصلاه هذا المستدل اور دې حدیث جواب سره ادا چې لکه ټیک د حاصل دې معنا حدیث ټیک دی چې بشرط امام بخاری نه دی حدیث ټیک دی لیکن دا خبر واحد دی خبر واحد مفید د فرضیت نه وی بلکې مفید د وجود مثلا کېرا بهر کې د دې شوی او مثلا مو کان رسول الله سلم دې مناسبات ده دې کې خپل تعامل د نبی صلی الله علیه وسلم او تعامل د وجود د باندې یعنی وجود مناسب بهر کې خبره کوم دې دا تعامل دی او سره هغه لفظ کې تحلیل مع تسلیم او پیغمبر څنګه چې یو معنی نبی صلی الله علیه وسلم نه لګیدل دا تعامل کې وجود د باندې وجود د معنا چې دې
خبر واحد فرضیت نشم اغشته او وجوب معلوم نو قام النساء حتى يقضي تسليمه في پورا وقت سلام او مکه یسیرا او نبی صاحب باندې د نظم پریدا د سلیم با سره پاتې شي او خو دې کورونو ته ورسې چې بلا یو بل اختلاف را نشي قبل ان يقوم فاتدون مخکې وکي مکه سره غالب یا کو اورا ګمان کوم الله اعلم یعنی مقصد مکه تعالی سره په جمعه کې دې لپاره یعنی په جوړه کې خده ورکو ته یعنی په النساء لا بيوتهن قبل ان يدركوهن من انصرف من القوم كم رجال شهري فلا لا دا پر درې دا لیکن بل ځکه دا الیتام حکم کړی دی چې تاسو کورون ته لامزه جمعه کې صبر وکړئ چې دا فار مخکې د دې چې خدای کورون ته ورسېږي مپاسه بل ځکه امر کړی دی دایره دې راځي باندې تسلیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مسله کوي د دې کې ترمذی کې تاسو ته مبحث ما ویل هغه دا چې د امام مالک په نسبت باندې یو تسلیم دی او پنځه د جماهیر اصول ودی ایمان او مې بعد حضرات ولې د تسلیمات وکړي یو په امام یو په خیتره یو باندې دا د دې تسلیمات باندې روایت دی هم نشته او د امام مالک رحمت الله علیه دلیل دی په ترمذی کې ویل دی تاسو یې دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام اچو من تلقاء وجهه دا دې لیکن داغی ما جواب کرو کہ هغه من تلقاء وجهه دا معنی یشرع من تلقاء وجهه یمینا شمالا ولا حدیث مستدل او حدیث کمزور ہے امام ترمذی په خپل کلام کې حدیث کمزور ہے لو سر پسې يسلم الماموم حين يسلم الامام چې کوم وخت سلام امام درځي بس کوم وخت سلام امام درځي یو ځکه راځي فاذا كبر فكبروا حدیث ویل واذا سجد فاسجدوا واذا ركع فاركعوا اذا سلم فسلموا ويو روایت شاذه کې پکشته اذا سلم فسلم سوال دار دي کې دینه هم معلومه چې ته مثلا باندې بعد فراره امام وما سمح دي ویل اذا في دفاره تعقيب مع الوصل دا کې د دې مسلمان ګرځي يسلم حين كم وقت امام سلام ګرځوي پس د فراغت سلام د امام نه كم وقت هغه سلام ګرځوي شابه وكانوا يستحبون ان يسلم الامام ويسلم ويسلم الامام ان يسلم مصلحت نو چې دا کله سلام غوي دغه وخت سلام درستو ګرځي شابه وفي قال حدثنا عباد بن قال 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 محمود بن زهير محمود بن وليان عن عبد السلام رضي الله عنه قال صلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا حين سلم بعد ما سلمنا حين سلم وقال العرب سكت فدي مذهبنا خروج غالب دي چې امام انت سلام وکړي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دې بیا رسول سلام کړي اينه تاسو کوئ او چې موږ یو ځای ګرځو کوم انکار کوي او وی اذا سلم الامام فسلم اذا ما اذا سلم الامام فسلم ذكر يتسكت سلمنا حين سلم حين وقت هغه وقت چې سلام کړي يتسكت او بل اغات في دفاره تحقيق ذکر الوصل او باقي کې بل روایت د مسلم کې دي اذا قرأ فانصتوا اذا قرأ فانصتوا نو په دې اتفاق کې انسان کې قرأت الامام دی چې انسان وخت قرأت الامام شو او تسلیم او وخت تسلیم الامام شو او سجده وخت تسلیم د سجده الامام شو لو سر پسې اشاره او هغه چارت دی چې څو تسلیمات وکړي یو عن یمینه عن شمالی او په امام باندې دا پاغرت کوي ها وقت تسلیم الصلاه یو کی طرف ته یو بس طرف ته شابه او انسان کله نو قال قرنا الله تعالی قرنا قولنا من قال معقول رجل ورنا رسول الله عليه وسلم وعلى المسجد وجنا كان بذلك او ما جمع لك الواجب بدي وربها قال يوم أنت أيضا مالك الأنصارية فأحد من ذلك قال بقول أريد بمنسك أو مسجد الجمعة وتريد ذي إمامهم فقلت لي أنت أخبرتني لا حديث دير شبه الإشارة تقول لك وإنما بقولك وقلت أنك تقول لك في مكان أتبه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكر
وقال حدثنا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت لمخرج حتى قال للأخير تصلي في بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب إليه أن يصلي فيه فقام وصلى حتى قول وسلم دا قال ابن دریم سلام په کې نشته امام سلام شوی دا په کې نشته او باندې فراغت نه پس ذکر دی کو ثابت دی رحم کول شي او مسلم شریف کې شته چې نبی رسول الله بكم مختلام ورنو تکبیر دی الله اکبر الله اکبر تکبیر مې استغفار مشته استغفر الله او لا اله الا الله مشته لا اله الا الله وشابته ومن حدثنا حافظ بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى بن عباس اخبره ان معبد بن معهم اخبره ان حصل في ذكر يصرفنا من المكتوب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذکر دے او بل روایت کې مسلم کې تو قرات تکبیر دے نو بعض حضرات دې ذکر نه تکبیر اخلي دا قبل روایت کې تکبیر ذکر استاد بخاری کې مراد او پسې مسلم کې نبی اسلام ظهر تروي الله اكبر توبه وصبراشي ذا دلالان دې مخکې ده عمدہ قد ابن عباس روایت دی نو چې دی او راوی روایت او یو کې اطلاقي او بل کې تقیید وي دا قانون دی چې هغه مطلق په چا باندې حمل کوي او مقید اوس په خپل راځي وګوره ابن عباس اخبره ان ابن عباس اخبره ان رفعته بالذكر دیګه او دې روایت دراشه حتى وكان حين ينصرف كان على هذا وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك دي مكتشف رسو تركب وكذا من بقى اذا سمعته والبس لا شك وبه قال حدثنا الدنيا قال حدثنا وقت جاء روايه سوچا ابو معبد مولاد ابن عباس تعالى نقل كي ابن عباس ويجي دلتم ابو معبد مولاد ابن عباس نقل كي ابن عباس كنت اعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير هل ذكر مطلق فهر ذكر اطلاق كده التكبير راغي الله اكبر نو دي یو راوی روایت ده په یو محل کې ده یو راوی روایت ته چا کې ده په یو مطلق دي بل مقيد مطلق بچا هم شي خبر اخلاص قال أي حدث سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس قال علي واسمه الذي أبو معبد بن نافع هذا يوري محمل يوري راوي يوري شاگرد يوري يوم مطلق بالمقيد دي مطلق متحمل الله أو سي مسلم كيف أو كتب لا إله إلا الله مش نبي الإسلام بل ذكر هذه إذا الإسلام بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عن ثابت تشتا او نام اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام هم ثابت دي نو دا ټول ثابت دي کوم دلته نشي ویلې بدل نه ثابت دي نه ثابت دلته مطلق عمل کی کتاب باندې مخه اره بدل ثابت لیکن مولانا سے دا شرط ثابت نه دا چې دا ذکر په یو هيئت مخصوصه بالتسلیث کې لکه څنګه دا اهل البدع کې جسم سلامو ګرځي او شریک ټول ته پنجاب کې کوي کنه لا اله الا الله نوې الا الله پس یو جمع یا لا اله الا الله یا لا اله الا الله لکه هي كده كنا او الا الله وي لا تسليس استا دورات کې استا دور پسې شمالانا ومن حدثنا محمد بن عبد الله او هيئت مخصوصه نشتا نه تسليس تا او نه پکې هيئت مخصوصه شتا دا چې په کومه هيئت مخصوصه او بل دا چې کوم مؤمنین دي مقتدیان او مسبوقین دي هغه نه ورکات بشي وي هغه خپل رکعت کې رښتیا وایي دا خشوع خضوع کې نقصان نه دي کنه او په صرف دا دي چې الله اکبر الله معمولی خبره لا اله الا الله وحده لا شريك له لیکن اللهم انت السلام لجهر صلوات اس لیے استفادہ ہے کہ دوسرا بسے او اهل الاموال دیر مال ولا دسور دیر مال تدین کی شابه وجد درجات وحصول ذكر فيها جهاد بالمال مراد شو
أدركتم أجور من سبقكم مضاف مقدر كام أحد بعدكم استاذ بس چې نور خلق دي او دا الفاظ کو نه وایي شابه او زهران تسنیه د ازداد مراد دی نه یمین شمال یا قدام ورا ازداد استعاره مراد دی ظهر محمد زاید دی استعاره باقی ها تاسو ویلې شي دغه څه په روایت کې شته 33 او نه حمد 33 او تکبیر 33 تاسو شته ځان او تکبیر 34 راغلی او تکبیر 33 او تمام المئه لا اله الا الله راغلی ویږي په خبره مختلف دي کله په یو عمل کوو او کدا چې سبحان الله والحمد لله والله اکبر او مجموعه 33 کړي یو بس شو کنه لکه پوېږي کنه پوېږي کټ سرتا سملی او فلنګ ته سملی مقعد یو ځای راځي پوېږي په خبره نو کوي چې سبحان الله والحمد لله والله اکبر دې کړه تری وي هغه یو دې تمام المئه لا اله الا الله دا مختلف ثابت دي شابه نو یہ کہا حدثنا محمد بن مسعود حدثنا ابن عمر بن مالك يوم وضع في كتابه ويسر له قال ان مغيرة بن له الثاني الى معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صلاه مكتوب من ورد المغيرة شعبة تاسيس وما المغيرة يملو جولي كلا او دا په کتاب کې معاویه ته رالیکا ما ولې لیکا کله من كان يقول في كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت چې ته چاله شي ورکه معنی نشته او موت نشته معنا نه ولا ان هو الجد یا الجد درې معنی لیکل ها منك من مقابله لپاره دی الجد جد معنی دی بحث وایي او نصب نکته وایي په دې کې مراد نه صباح لا ينفع الجد خاون د قسمت تا په مقابله کې قسمت تا استو شي نه ورکه ستا مقابله کې دا قسمت هغه څه پیدا نشي ورکول او ځکه خاوند د نسب دا غستا په مقابله کې اجد کوشش طاقت تا وي او یاده چې دا من صفات د جد د مغشته شي عین فو خدای به معنا راځي حدا خاوند د نسب د استاد طرف نه دی یا د پاکستان طرف نه دی یا د پاکستان طرف نه دی دا پیدا نشي رسول بیره نو خیر تامن مقابله شي معنا لري راځي قال شعبان من بهذا وقال جد انا طويل جد انا طويل كي خا دي بنا ما شو او قال الحكم من قاسم المخيرات مخيرات عن وضعت هذا جد وقتنا انا رجلا قران كده بهر كده نبي حمدان او ده جهر كده جهر عليه السلام په دې وجه کړی تعلیم نو مت پتا شي موږ به جهر نه کوو موږ په پټو عليه السلام په دې رسول جهر کړی په تشهود کړی موږ په پټو سبحان الله العالم باندې کړی موږ په پټو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك باندې کړی موږ په پټو دا ولې جهر کړی په اړه تعلیم دا موږ په پټو وایو ما دې سره نست قران ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فدعاء اخبار سره په نسبت جهر باندې او بل اخبار په دې وجه اخبار زللا چې الته کوم کسان مسبوقین دي او هغه مسکل هغه تاوان رسېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جهر کړی تر په تعلیم د امت شابه جواز د جهر ته معلومیږي موږ په نه معنا نه او استحباب د جهر ته نه معلومیږي استحباب ځکه نه معلومیږي چې ما جواب درته دا علیه السلام هم جهر کړی او تعلیم د امت جواز معلومیږي استحباب نه معلومیږي استحباب عدم استحباب د اخفاء بدل الجنة القرآن تعالى شابه وإن قال حدثنا مصطفى بن عيينة قال حدثنا جرير بن عاصم قال حدثنا أبو جعفر عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أو مصطفى محرم أو ثابت النبي كلب عن يمينه انصراف وكلا عن شماله أو قصايا النبي فحاشيك وحديث من تقوله كلمة كلمة هذا علي شيء كلمة في طرف تجاه كارو وفي طرف تبع انصراف او ګس طرف ته کارو نو ګس طرف ته شراف او کور ته وته نو بیا با د کور دروازه ګس طرف ته شراف
او په قوم ته افتقار نو بیا د قوم ته استقبال مخامخ به قوم سره وګرځي قوم ته مخواړه او حدیث په ترمذی کې تیر شوی دی چې یو سړی دا ځان لازمه کې چې لا ينصرف الا عن يمينه دا بیا بدعت دی لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته حدیث ترمذی تیر شوی دی چې منځ دا متعلقات د منځ اطلاق د منځ شوی دی مانځه یو حساب شیطان نه مګر هغه سړي ادا چې د دارې د اعتقاد دی لا ينصرف الا عن يمينه من ما ویلو چې کوم کې مستحب باندې علامات بدعت جوړي نو پیغمبر مبارک یې تیمم فخو في طهوره في شانه كله يحب التيامن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شانه كله نو في ادعائه في طهوره هو الحديث لكن بيان التزام بالمستحب وبدعت او بیا د دعا بعد السنت او د دعا بعد الفراغ من العبادت تفصيلات معلومه دي وفي كان حدثنا ابو بكر ومن كان ذلك عن طارق بن كنعان عن ابي بن عبد الله بن عمر وعن زيد بن خالد رضي الله عنه انه كان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في الحديبيه عليه فلما صلى على الناس قال الله عز وجل في مقدرك الله فرمائے أصبح من عباده عز وجل من عباده مؤمن بلا حديث قدسي وكافر صار من عباده يا فصباك داخل شو فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا فكردش تفلان كي ستوري لا بري تأثير ستور لوركاو إباران الستوري وكو لا كافر شو ما مؤمن بالكوكب إنه من حيث التأثير لا كفر شو او که من حیث الزمان نسبت کې چې دا ستور ښکاره کې الله باران کوي دا ستور ښکاره چې باران کېږي نسبت ته الله ته دا جایز دي بیا شامل دي امر الربيع البقر دا کافر وته ویل چې څوک داسې وایي وایي کړه چې څوک وي امر الربيع البقر نو دا کافر ویلي نه نه ویلي ولې د کاغی ربي ته نسبت کوي من حيث التاثير نه کوي من حيث الزمان نو کستوري تا ان حيث الزمان نسبت کیا زمانه در په شکل کې باران کی الکه په جنوري کې باران کی اپریل کې باران کی پروا نشتا تا موثر الله غیب الاستور ته موثر ورغو دا ستوري باران والا دی ها دا باران کوي غینه به غفترم کاوله بیا دا موثر حقيقي اسباب موثر حقيقي دا خو شرک دی او کوم اسباب موثر حقيقي نه غواړي موثر حقيقي الله او سبب ته نسبت من حيث الزمان ورکه من حيث المكان ورکه بڑے وجه نه کې دا جایز د کلام کې نشته دا خو شامل دی چې کتو په یم مثلا به بقلا کافر شو شابه دي او دې څنګه حدثنا ابو بکر بن مريم ثانيه يدل على ان كان صلى الله عليه وسلم واجب ذلك اقبل ذلك باب اغد يجور حديث قوم سره مخاطبه مخکې شابه دي لا يفقها إن الناس تقوم بقول إن كنا تزال في صلاة ما تبقى صلاة شابه وأبو بكر الإمام يجي وصلى الله انتظار وقال لنا انتظار بقية جائز حدثنا شعبة عن أيوب عن أصل يوم رواية پکشتا رواية کمزور دي چې یو سړی دی په خپل مصلی باندې نکینی حتى يتحول من مكانه رواية پکشتا عیني کې دی ښا یو سړی په مانځنه مفارق شي نو دې لا ينقص په خپل ځای کې نکینی حتى يتحول ورواية کمزور دي هذا رسول الله مبارک پر ورو حدیث ثابت دي په دغه کې ناشته کړل فمصالح مترين مراد موضوع صلاة باقي کې ناشته کړل په بشیشان قال كان الله يسمى في مكان الذي فليوكل وقالوا كانوا يذكرون بما ودري يوم مختبر کې شتبلا ودري كان النعمان هذا مسألة شروع يصلي منبر في مكان يصلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن ابي هريره ما تقول بنيادی د تبلا مسله یو مکه کوم صلی یو پکم دې کې چې موږ او که فرض هغه تقریبا بالمنس کول دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خدای چې کوم دې کې فرض کوم مکه دې کې نه فرض کوي دا خو راځي چې باب قائم حدیث دی چې زموږ جماهیر علماء یې نه لفصل بکې جماهیر فصل په دین کول شي چې په مکان بدل کې
فصل په دې کولې شي چې څه تلفظ کلمات وي د معمولی فصل بخامه او په حدیث تا د وتاګه چې توذيقوا فلما صلى توذيقها لا يكلم يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم بن محمد بن ابي بكر ويذكر ابي هريره رفعه الى حديث مرفوع ويجي كده ثم الى يتطوعوا ده يذكروا سنه او چې دې کلم يذكروا سره چې ذکر کې هغه اشاره کوي کله زوړتا لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح على سيدنا هذا حديث لا مفصل كده وبلغني وفي الباب ولم يصح لضعف اسناده واستراده تفرد به زيد ابن ابي سليم وهو ضعيف بده واختلف عليه فيه وقد اختلف عليه وقد ذكر البخاري الاختلاف في ذلك فقال مثل هذا وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا ايضا بلفظ لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول ويجي هذا متحول في رواه ابو داود اسناده منقطع منقطع ورواه ابن ابي شيبه باسناد الحسن عن علي قال من السنه الا يتطوع الامام حتى يتحول في مكانه لو تكتب تحول ده مطلب نه کېږي نه دی وصلاة بالتبرك يبقى الحديث ده خبر ما بيجي وفي صحيح مسلم عن السائب بن يزيد انه صلى مع معاويه الجمعه وتنفل بعده وما قضيك فقال معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج حتى تتكلم أقول فلا مرضوي كذا تتكلم أنا سمعني بشوى فصل جاسر شو كلام سر قول أو تخرج لا غدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مكتوب موقوفه اسم الفوش عیني کمسا او د په فتح الباری حواله ورکړه لکه تاسو متوجه شه اوس بلځه کې راځي تحول دا نه چې مصلینا بلځه تلا مصلینا بلځه تلا ټیک ده کور کوله یا عن يمينك كشا يا عن شمالك كشا يا لك مخكشا يا لك وسطشا او يا تتكلم ايت الكرسي وای یا دا نور اسکار وای ولدم علماء دام لیکلي دي یا څومره اسکار طويله دي النبي عليه السلام ثابت دي لك تذكرتا تسبيحات يا آية الكرسي بهتر ذلك لا إذا سنة نقص هذا فرض وسنة بينس كي مو آية أفضل ذلك إذا سنة مكملات دي إذا فرض الأفعال إذا فرض مكملات شو ده متصل بكر لكن إذا تسلل بكر لكن كالتفكير جواز الشتاء لأنه تسبيحات سكن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أتتكلم شو ده يا لأنه تسبيحات اللهم أنت السلام ومنك السلام تتكلم شو يو كلام شو الكلام إذا خارج الصلاة في خلق تقديمان تلفظ كريم ندام تمام شو حتى تتكلم أو تحول مسلف ريقود الندي فأغذينا نقل كيدل يا خطمك كيدل يا رشد كيدل يا يمينا يا شمالا بفصل لا شيء لا فرض أو لا نفل بعد حضرات يبقولهم لكذا يوزي كده منذ قد غلطة لشهادة كي ذلك معمولي غند بدل کا بل جنة شهادة دا قولك ابتي ثابت تي من نبي لكن أصل وجه دا إذا فصل دا شيء ليو صلاة بل صلاة سبب دي يوزل حديث المستعب نبي عليه السلام مبارك يوزل مستعب يمون نفارش شو يو صحابي قاتل أمه قضي كي سنن يا نفل جو حضرت عمر سے نمبر تکلیف ہوئی وہ تیمہ قول تمام یا اخواشا یا دے خواشا اقل منزی ہوتا کہ نبی علیہ السلام متوقع ہوتے ہوئے عمر تکوی دی نگورا دا معلومی گی دا چه خپل زینا لگ مخی کېدل یا لگ رستو کېدل دا ضرور دا خد احترام خبره دا او که یو سړی په خپل ځای کې مکې نو جواز شته او کراهیت تنزیهی دی کراهیت تحریم باندې څوک نه دی نو بعض خبره چې دا ماښام دا موږ کی ماښام یو چې زما دې تراو بل وی ته زما دې تراو لې نمبر دا ثابت نه ده چې خامخا دې بدل کې لګي یو قدم مخکې شه لګي یو قدم مخکې شه یو قدم وروسته شه یو صفق مخکې شه یا صفق وروسته شه یا کدا هم ممکن دي لکه تسبیح وایي ویلکه نه امام سے مسلف لري د کوټې ته منډه انو تاسو کوټې ته منډه کې قوم ته وایي چې پورون ته منډه کوي ته په سنت عمل کې قوم دې ګمراه پرې خو قوم ته هغه خپل مسلف لري شاته راشي
شاته راشي شاته راشي تا مسله پرې خو دا غریب قبول خلا لیکن هغه خلک څه او دا خو نو چې تاسو شاته ده دا د امام د مسلین شاته راتل په یو حدیث کې نشته چې رسول الله مبارک د مسلین شاته تپل نه دي غني ثابت دي چې څو ورته سنت به کور کا ندی ثابت رسول الله مبارک نه ندی ثابت دا په خبر کوي یو حدیث په څو دا ثابت دي چې د دې ځکه په دې اوس کړی هغه د خپل لا درا او په سب کې شاته نه لا سماته پیدا یو حدیث کې دا نه ثابت چې نبی رسول الله مبارک په کوم دې کې موس کړی او بیا هغه د نخي طرف ته تللی دی ته موس کړی یا هغه طرف ته تللی دی موس کړی ورته سنت به ورته او په جمعات کې به کول او مخه کې نو دا مستقل کتبه دا مستقل طریقه مگر دا واقعا مخادم مسله پرې دی او یا دی ورسو سپل دی او یا دی یمینن ته دی یا شمالن ته دا مستقل مگر د بدعت شي بیا خبره او فصل کو دا دی حدیث ابو معاویه سے خپل تعین منتو حتی تخرج یا بسی او تتکلم بتفقتلون راځي نو یا تکلم وکوا یا معمولی غون یو صفق مخکې شه یو صفق کی طرف ته شه یو صفق طرف مکان بدل تحول دغه دی یا سنت لپاره به تا دی پورا او د مفتی څخه د مستدی کړی دا مفتی فرید رحمت الله علیه اما من حج سنت پستا وی دې زمانه کې دا سنت په جمعه کې بهتر دي بداغه وجدا وا دې زمانه کې د خلکو مشاغل دي شي په کور او با نو کبار رو دي نو ستانه مخامخه فصل لازم او د دنیا خبرې بدل راځي هغه زمانه کې مشاغل سم دې زمانه کې دوه مشاغل چې څنګه موږ په بابو دی موبایل ته راځي بار سره بل مرګ بل پرسنه بل بناسي کاروبارونه ډېر شي او مشاغل د خلکو ډېر خامخا د کسان چې دې کې پینځه کې یو بل سره خبرې کوي هغه زمانه کې خدا مشاغل کم یو بل سره تعلقات سره اسلامي او اصول او سنت خلک پیدل نه په کور سره خپل مونږ او چې کور ته دی نو هغه قدر د پلان کې بي راغلي دا تاسو دې خبرې او بچي هغه جاري دا شی راوړه هغه شی راوړه ته بل کو ته نه درې چې خدای بدل سره څه چې بیا لږ هغه مشاغل زیات شو هغه زمانه کې دا مشاغل کم هغه خلکو تعلقات کم یو بل سره هغه مخاده کم وي او چې دا خبر ډیره مزیدار ده ها دې زمانه کې تاسو په جمعه ته کور ته څونه فرق کوي خلکو سره بل خبره کوي او چې کور ته راشي د کور د بچو ضرورت د خځې ضرورت ځکه شي دي چې تاسو سنت او نقل کې په کور کې نو تاسو په ډېر مشاغل نه ځي او هغه زمانه کې دا مشاغل کم خیر بهتر او کوم دا د خپل مشاغل نه تاثیر شي او کور سنت کې نو خبره ده او په نشي تاسو نبی کریم صحابه او صحابه سنت په جماعت کې کوم صحابه با غیبا منذ کو دبل من انتظار دیتا دا سنت به کوم دی صحابه برابر دبل من ما خام منذ کو او لري وو بل قرون ته باندې شتي ما پتا نه پورې انتظار کو نو سنت به کوم دی کې او نوافل په جمعه کې نه ثابت نوافل ثابت یعنی سنت معتاده خو څه کې چې نوافل ثابت دي ورپسې شه قال حدثنا زهري عن جرير بن حازم عن ام سلمة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع يذكر في مكان كثيرا ولما ما تستوى قال الله وسلم قال النبي فوق قدر السيد وقال صلى الله عليه وسلم كان على كتاب وفي فحدثني جابر بن ربيعه عن شهاب الزهري فحدثني زهري بن حازم حديث كرامية عن ابي سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالصحابة عملا ثابتا وفي مركري وها بالقبل أن يسرق الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبل يسرق مكشوف سواء وكانت رواه عن يوسف عن بشهاد على ميت الفراسية فراسية وتوي أو قريشية وتوي وكانت وقال فراس قبيلة قريش سواء عن زهري قال حدثني قريشية وقال قريشية وتوي وقال زهري قال زهري عليه السلام في الحارث القريشية وقال هو كان تعرض على بيبي وها وكان تقول على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جعلنا من دون حدثني القريشية وقال قال في عن عن زهري عن الفراسية وقال لك وحدثني عن زهري حدثهم حدثهم بالشهاب عن إبراهيم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال للناس فذكر قلبه مقدم اگر چې ممنوعي د
ضرورت توجه جایز دي من تخطى رقاب الناس فقد جاءنا الى جهنم لیکن دا ضرورتن کول شي شبا حدثنا محمد بن عمر حدثنا شعبي عن عمرو بن عمرو بن سعيد قال اخبرني ابي ذر عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمدينه وتفتح قال فقد قال النبي نبوي بالاسرائيل فقد عنا لم يكن فقال جاءني فقال يسرني فقال لك بلا يمكن فكيف ان يحدثني فعلت بجنته باب الانسان والاسلام عليه وكان أهل الزمان في يتبعون به وعن يسائهم يعلمون عن من يتوقع ويتوقع عمل الانتقام وبه قال حدثنا حديث الترمذي كما البخاري كما لا دي ها قال حدثنا شعبة عن سليمان عن محمد بن عمر عن اگر خلاف منزل هذا المشقات الصلاه حكم الصلاه ها ثوابا ها خلاف واجب تجنب رضي الله عنه لقد رايت الدنيا كثيرا ينتهي عن يسار ولي كثيرا ذكر قرطه عموما او ذكر قرطه هذا كثرت شابته باب مستحب دي نمارون چې مستحب باندې عزم کول او د التزام دا بالعكس شابته جمعه ته د دې نظام سره سون وګنی کچا او کله په خطر بیا وې کار شو اته مستثنا شو بس والفيات قرات كندري قول النبي صلى الله عليه وسلم اكل السومه او البصل من الجوع او غيره يعني اسخري فلا يقربن مسجدنا مجلس جماعات لنا ولكن المسلمان ترى ضرر رسيك بها شابه حدثنا ابو بكر بن محمد قال حدثنا ابو بكر قال قال مجاهد قال قال الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره يريده وما يكان في مسجد كل خير به قال وقال مقام خير بيد عن علي بن جبل إذا نصنه وبه حدثنا خوراک جائز دي ذلك خوراک كتاب الأطعمة الترمذي كده ما لكن نظر روان ان شاء الله قال حدثنا يحيى بن عمرو بن زيد قال حدثنا عن يوم الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الشجرة عليكم وبه قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا ابو الرحمن بن في سماجت جماعات المتقي جماعات شابه قال كما قال جاءنا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كما وسلم فنعم مسجدنا ويقول فيه والنبي صلى الله عليه وسلم وفي شريفه pilihan pada waktu buina kena tinggi si baju juga pakai kacawa sekali ifrar ha Ada kalau bila dengan yang berbuat perkara kami boleh tidak boleh akan dijadi sih ha Kalau mungkin akan pada itu bagi orang dengan nanti Jibril nazil ha Ani diwakil kami tidak pada diwakil yang orang nanti pada waktu yang oh badar mudawwar kasih tahu ha أيضا فتية كتب في فيعلم المؤمن بالقول به أو في حديثه وبصفة حدثنا أو لا كده النفر عن عبد العزيز بن سعد بن حسن مالك رضي الله عنه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى من هذه الشجرة فلا أو لا يصلي أن فهو يصلي ولا يصلي ده سيدي مدن سيدي مروا أولادكم بالصلاة وأمرناهم صلاة صحابه بجيب وتر وما تعجب عليهم الغسل كلا بعد الشيء بطه عن بعد الشيء وحضورهم او جموس كي نبي ابو واجب دخا اگر كان بارد او حضورهم الجماعه والعيدين بالكل او جنائز وسقوف شب في بعض تابعين لا قول شو قال دورة سيجن مسلم فرض وهو يقول رفع القلم الا عن ثلاث رفع القلم عن ثلاث رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم شابتي قال اليوم الشامي قال فلمن مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اللهم صل وقل يا أخبرني ما لخبر من أغشى كثير شيء وسلد النبي عليه السلام على قبر فيه قبر ماندي منبوذ دماني يا قبر منبوذ يا قبر ومخبري فجعلين كيو يا قبر منبوذ معشوم توجد معشوم تو غردي معشوم في غردي يترى زنا معشوم نو هغه بیا څه خاصه نو قبر منبوذ مضاف اليه منبوذ به جنه سمانه په الله راو استمانه په کې څه تاسو چې ما رسول وکړي دا یو معشوم
بغض يوم مرشي على خاصية قبر منبوذ فيو جانب فيو ناحية مقبريك فأنه وصفه عليه فقل يا أبا عمرو من حدثك تاتا حديث شاوي لي من مر صوبته قال ابن عباس هذا كمناسبة سبع بيسر ابن عباس ما شموه ابن عباس ما شمو بعد جنازة الشركات كله شابته. ومن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سفيان قال حدثنا علي بن الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم الجماعة واجب على كل محتلم بعض فلا عليه واجب لكن من نقطة الله بها غسل مخ واجبه اس وجوب منسوخ دے تجمع فورا باندې غسل او مسنونیت احیان باقی پاتې لري ها مسائل لري رسول حدیث نو غاځي هذا يقول ابن عباس ما شنده هذا يقول ذكره خبرنا استشابه منذ سيده يا ما سيده ها فقلنا لعمر إن هذا يقول أن الذي صلى الله عليه وسلم وعنه لنا وقاله قال حدث يوم ربيع بن عمر أن يقول إنه إلى الأنبياء يوحي وقال إني أرى المنام أني أشعر وفي قال حدثنا إبراهيم قال حدثني مالك بن عمرو عن عبد الله بن أبي بكر قومي واحدة قومي واحدة من قومي فأعرف سينماتي والمحكمة جابته أما جدته وليس تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الصنعة وعكاره فقال كل فيصني بكم فخذ الله حسين أنا واقف فجمع ما يصدقني ولو نكي ضرور فتاني خير يوزن من كل شيء ما يشابه نكي ها فليكن من كل ما لنا أنا نصحته كما أنا غسلته سرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما شني يتيم ما شني وما شو ما نزلنا منذ سيد كان لنا بالغام فقال لنا كمان وجينا حدثنا أبو بكر بن مسعود عن كان في شهر ما بين الله جامع وصلنا عبد الله جامع رضي الله عنه وعن قال جوابنا لنا وعن يوم بدل حمار من ها وإلى بالغنا لها الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أن الدنيا لا تجد ولا تجد لك أن تنسى وأن إذا ما جاء من سيدها فلم يكن على ذلك عليه أحد وبه قال حدثنا أبو جمال قال عبد من ذنبه قال أخبرنا وكتب من ذنبه عن عائشة رضي الله عنها وعن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الحارث قال حدثنا معمر بن زهير عن عائشة رضي الله عنها وعن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد الوقت لما ستنزل مع التمر ها في هذا كما شومان نراتل نبي أقول لك نام النسبيان ما شومان شريكو هذا نوع في شومان نام النسبيان يقول يوم أنا لا يعني ما شومان كمان دوزان تروستي لكن أنا بدي تدرس أنا ليه الدراجة كم ما شومان مرسكي ما شوم لخوب ضروري أو خدم مديشي أو ما شومان مديشو ماذا كمون ذا تدرسه هذا الشيء شريكتي بجماعتي من سيدك أنا فقال اليوم ليس أحد من أهلنا ويقول هذا الإنسان لا يكون أحد أهل مدينة هنا يعني فنور الجماعتون في خلقهم مستقبلها ده غير ده أهل مدينة هنا فده بلد إسلام نو صرف مدينة كإسلام أو مدينة كم جماعتون في مسكير يو فقبات كيدر يعني جيب كيدر بنو سالم حارسة بجماعت كي أو ده كم يودي يو بنو سالم بنو حارسة أو قبا أو مسجد النبوي نور کړي دي امون لانه دي کړي به د اهل مدینه نه بچا مونږ تا ها ودا نه بدل کې ها وفي قال حدثنا ابو ثاني قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الرحمن بن عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنه وقال له رسول شهيد قلوب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم او مصلى الاسلام الاحسن نماز الفرائض اشهدت ان مقدرك نعم ولو لما كان منه قرب زمانه تربيه ما دې مرتا ما شهيد يعني من صغره فيجي لك ما شومان وتودينا ما شومان بالستروان وده صار يوزي ذكروانه ما المرتبة موتلا الاشترارين الزيادة حتى العالم الذي عند ذلك كثير من السلف ثم قتل ثم طرف وعدهن وذكر المسيح وأمرهن أن يتصدقن بجعلة المرأة وقال ذلك وسرد كان
شرکت په مانځ کې غیر ماشوم وجات المكتوب الى سماع القول الى حلقها مريتا تلقي في ثوب بلال تلقي الحلي هذه بيقول تصوب هذا بلال ثم اتى هو بلال البيت او كتب الى فردي حلقه دي كم نه تقولي خذ تولي دا وقت نو ماشوم رکوټ الماشومانات کی تقول ولم الا څنګه عورات یې کړل کنه او چې وقت للذین لم يظهروا على الشابه عورات النساء المستان كده ها اختلاف پکې نشته چې خدای جمعه تدریشي د رسول الله مبارک زمانه کې هم څه او شي صرف جمله د چارو رمو لیکلي چې فتنه واحده فتنه ونه دي ذکر عائشه حدیث ته کې وراشي د تفسیر شوی دی چې عائشه صدیقه فرمایي چې نبی علیہ السلام ته پته وي چې د دې خزو د حالات نو یې منع کړی وي کما منعت نساء بني اسرائيل یا دا خبره او کوم داسې وی چې فتنه نه لکه حرمین او جمعتونو کې فتنه نشته هغه د منظر فرضان نه دي نه خبره لپاره مقرر کړی نو بیا دې د مهرباني په چې لاري دي شي خپل خاصه کې دې مونږ کې او په فتنه وا کول باندې د علماء استفاده البته یو نقطه دې کې واچوا سره دینا چې د جمعه تدلیشي کې فتنه نوا مخصوص دی او ستر او بیا په دغه حالاتو کې افضل د خدمت تفور کې دغه اختلاف نشته دغه اتفاق چې افضل د خدمت کوم ځای کې دی نبی اسلام فرمایي ابو داود حدیث دی چې د خدمت په خور کې افضل من صلاتها فی مسجد المسجد ٹھیک شو او بیا څه وایي چې صلاتها فی البيت افضل من صلاتها فی حجرتها او صلاتها فی المخدع فکور کې د کوټه کې دنه کې ولا کوټه ده افضل من صلاتها فی بیتها نو دا کور په کې مونږ د جمعه څخه بهتر او په کوټه کې مونږ د صحن نه بهتر او په کوټه کې مونږ د کوټې نه بهتر نو دې کې اختلاف نشته خبره په جواز او په عدم جواز کې ده زي ما چې د حرمینو کې مصیبت ده فدې ټول ورځ چې راځي ولو مخونه وي د څنګه کولوي راټول فتنه خو دا ده کدا په فتنه کې نه مبتلا کیږي سړی په فتنه کې مبتلا کیږي کدا په فتنه کې نه مبتلا کیږي شابه سړی مبتلا کیږي او د دنیا خدای را روان دي مدینه منوره حرم ته بلارو کې را روان دي چې ښکاری پرده څوک نه کوي مخ ښکاری مخونه ویښته ښکاری او د هر قسمه مدیو د هر قسمه ملک او په طواف کې خو به طواف نه کېږي بوندار دا غوړي سره بالکل پروا نه ساتي دا نه وي چې موږ عبادت او رسم د دې سره رښتیا خبره تاسو زموږ د شیخانو ځان شرموله شیخ او مولا ځان شرموله شیخ او مولا دلته کې او خدای بازار ته نشي بوتي چې سودا ورته او ځان سره یو ځای نشي ګرځول نو عمرې له بودی نو د ارمان راځي عمرې له بودی د مری او د لاور او د پندې د نور خلقو د خزو د وتو ارمان راځي صرف بل غرض نه چې راځي دکان ته پرې وځم سودا دلو یو دکان کې د نن وته ما سره دغه راځي دا کپڑا میرا غدا څه وته دي بوجه میرا راځي نو البته کې اوس خدای صلی پښتانه نو خدای صلی د مطالبه وکړي چې شعر علاوه دا صلی وته دا ما راشي نه خو هغه خاون خدای ته وای ما وریدل دا پیروي زما خدا شي نه خو اخذ دي خدای چې زو نو مې ګور دلته درا واست دکان سودا لا استاد نه خو دا غریب خو په خوخي کنه باندې ته زما شي نه البته چې بیا یادونو کې اخلي نو یا په 10 روپے پاتې روپے چې د مولا ورته شي نو خاصه ګران او دې نه د قرمان د سری بوډي چې دا ما سره یو دی لاله شي یو دی را سره فلارو کیو ګرځي او په دکانونو کې را سره وګرځي او په دکانونو کې سودا ورلو کم د دې په مخ کې او دا مخ کې سودا واخلي نو شیخ خدل ته نشي کولی شیخ خدل ته د جټار په کولی شي او شیخ ته خدل ته نشي کولی دغه تا او مولا ته هم نشي کولی د شیخ او مولا دار ما نه راځي نو حالت عبادت نشته قسم په خدای په تواصل به ګرځي خدای په نیت کې راځي دا ځان باندې سلام خدای دې سره بلا سره څوکم دا غره د سره وي حجر اسود تا دا رنګ ملتزم تا شويختونه ولې پټه ورې دي زورونه بلا کوي دا عبادت کې مردار او دغه چې دا حجر اسود بنی راته دي او لاسونه په پورته دي بالکل نه کوي او دا دې پخته او دا ظالمان دا وایي دا شو کې څنګه دې سلامت حجر اسود تدید سړی په نظر
إذا تقولي مقرب شخصية تقول بسلامة لكن مقرب شخصية تشخرج ذاك إيه أغرب نيماني ذاك كي الله أكبر ذاك ولا خير الله أكبر ذاك سلامنا كذا في استلام سنين بلا نقول ذاك سلام كي جنبه ولا كذا ده ليش تقول إذا خذ كان مردار الصواب كده استلام مستحب ده أو كشف عورة حرام ده أنت حرام مرتكب أو صلوا كمان كده غير يصلوا ديكي وركي توصل بالكل جنبي لكن برابر جنبي أتما منزل هذه قال تكي أغاث غريبانا نو بس يجري لمانزل بوح باس رجيله تواف كي وباس لمانزل بوح ولا يرى محاذاة رجل أو خلق سر جنجدل أو دي مردار بتاع صلوا كمان كده فروان أو ده إندونيسيا ولا خليت بغير تخلف أغيى غخذ نان سر سلكينولي دلته بسرينا سي دلته به خدينا سي سره خوا ته ته پاسې کینه خیر پروانه اسی زره اذا خپل خدي زره بل کېله دا ته وی دا پاسو کنه کینه ته سره کېله پروانه کینه نو دا خذو لل عائشه الصديقه في خپل خبره دا هغه زمانه خبر کې صحابيات او زمانه د نبی له سلام دا خذو حالت دې لري دا معنا منعهن نه کوي تمام منعت نساء بني إسرائيل وصلت الإشارة قال أخبرنا شعبان عن الزهري قال أخبرني عمرو بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حتى نشأ وعمرنا من النساء يقدر هذا الكلام لما نصبر تبعهم نعم النساء والسجن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينزل على أحد ويكون من أهلنا ويصلي ويريد بالمدينة ورسول الله فيما بين أهل بشر تقوية في أولي وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عن حضرة عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله إلى ثلث الليل الأولي لا أول صفة ثلث أول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساءكم لكن شپې تقديس دغه کوي مولانا صاحب بعض علماء چې د شپې خلق نه ښکاري فرض دی او څوک نه د شپې فتنه وي نو چې هغه وخت کې اذن ولا ورکا نو په دغه په بدري ته ولا ورکول شي دا ورته کولی په سبا كان ابو شعبان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو بكر ولا يقولون نقول جواز معلومي استنباط ها هم فتنه پکې خشيه خوف د فتنې پکې ضروري دي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس بن حدثني ابن سلمة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم دام احد ثلاثيه او قريشيه هم أن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهلنا من النبي يكون وتنزل الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى إذا قصدن دي رابلين أو ذكر رابلين يخلي كذا مستحيل شابلي ما شاء الله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجال وبه قال حدثنا أبو الله بن مسعود عن عائشة قال وحدثني أبو الله بن يوسف قال قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عمرو بن يوم عبد الرحمن عن رضي الله عنه وقال أذن فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخاطب بمستقل من الشان مقدسنا فيحترق النساء وتشجيعات بمروجهن ويقولن أو من الغلط في كلام الشبه شبه وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا بن وكان قال أخبرنا وبعدين قال حدثني عن عن النبي حدثنا سوري عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقوم إلى صلاة وأنا أريد أن أصلي فيها فأقوم مكان النبي قال زوجت ذلك لأن أنا قال أمي موري شريك لما عندك إذا مناسبة شبه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله لو أدرك رسول ما أحدث الناس لكرست خذل بيسير كل الصحابة يعني زمان أو خذوا أغسط أو قال لا بأغسطنك ولا كل جامع بيتشا ولي خشمية باستعمال ولي جماعة لبس سلو سر باستعمال فلا ركيكاو أغا فروا بين ساتلا كما قال رسول الله مبارك زمانك ولما منعهن المسجد كما منعت النساء وكان كل أول منعنا ويقوم قريبا الفبندي وجدي بجماعة النسيان أو موضوع خير مكي جواز وموضوع في كم ذي بموضوع شاب مكة حديثها إن قريشية دراسية شاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكن قال للتوحيد يقول تستسلمه ويقتله وفي مكانه يسير قال يقول قال الله أن ذلك كيف تنصرف النساء وقال أن يدركهم من الرجال يدركهم من الرجال
فلا رجع قال حدثنا ابو علي بن ثابت عن قال رضي الله عنه قال قل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقلت يتيم خلف ويتيم خلف ما دخلوا رسل ولا إمام فالمدون من جناب يتاهنا توقيم في مقامه من المسجد ويجب على حدثنا او خذبا جات وقت تیرے کی منذ کی باقی جواز ثابت تو بیا ولا زي ثابت کی اس کو بودری وہ کوئی تعریف کی بنا منذ کی درد دی ہاں قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا سليمان بن الرحمن بن قاسم عن يونس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بثلاث فيصلي النساء المؤمنين فلا يعرفن من الثلاث جان تعریف ہے فوراً بلا رہے ہاں قومهم نقاطا مستوي وجدي پورے قامن نہ تپوس کی تھی تبو تو بدلی ہاں لو جاءنا بالخروج الى المسجد وبه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يزيد بن زرعان عن معمر عن الدنيا عن سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذن امراه احدكم فلا يمنعها من نے بنا کہ لا لے شي چې دې کو استیلا سره شو کا یا غره تاسو کې ته ممنه کا بس ورګه یو شی پاتې شو خاتمه ته اشاره پر غلط کې دی ها لا يعرفهن سمجھے کہ تیز غلط غلط سو لا يعرفن من الغلط غلط تعارف تلی چې مړ چې تعارف راشي که خبر ثلاث خاتمه د کتاب ته اشاره نوافل مکملات د فرائض دي په احکام اخرویو کې په دې دلیل تا چې مانځه په باره کې به تاسو کې چې هغه کې نقصان او چې نوافل وګول دا حدیث دی په دې څه دلیل تا دا دي کنه دا حدیث دا وې کنه هغه کې څه نقصان نه وینو نوافل وګوره اوس احکام دنیا کې هم دا نوافل مکملات د فرض نه مکملات خو نه اخرت کې ثواب په اعتبار اخرت کې او مکمل شو کنه چې مکمل شو نو دا قانون چې مکمل سره نږدې دي متصل دي حديث كذا. نعم. حديث ليش ده؟